په یو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وی په سودخور انسان باندې به الله یولس ماران په دې قبر کې مسلط کوي، په دې قبر کې یولس ماران. او دا قبر دا ګوره د عام مارم نه دی چې الله د عذاب د پاره یو مار په چا باندې مسلط کی، دا به څومره خطرناک ماری. یولس ماران به د بدن باندې مسلط شي. اندازه ولګو چې قبري اسم نه نه څوک आवाज اوري، نه څوک چغه اوري، نه خپېړم غول چې ځان نه د خاور لري کې. او یولس ماران په انسان باندې مسلط شي، سبا د سترګو لګي، سبا د غوګونو لګي، سبا د خله لګي، سبا د خېټه لګي. دې انسان بچ حالت. او دا د صرف دا د دنیا د یو سورزي ژوند د وجنه دی همیشه عذاب کې ځان مبتلا کی. دا څومره لوی تاوان او نقصان. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په علاماتو کې یو علامه ده چې زموږ په امت کې به سودخوري عام شي، سودونه به عام شي. او دا سود به ورچا د ګناه نه ښکاري. قسم دې زموږ خلک د ځینې خلک راځي کنه هغه دومره په جرأت باندې دا خبره کوي، ما ته یې رجی وای دا خو بس ګټه ده، نه وای ګټه ده. لکه ته چې اوسې ځواله وغه بیا خرڅه او هغه باندې ګټه کې وځي بیا اوسې ظالم نو نقد روپۍ چا ورکوم په ګټه باندې. په جرأت سره دا خبره کوي، په جرأت سره یریږي نه. نو نبی صلی الله علیه وسلم زما په امت باندې دسی وخر روان دي، سياتي علی الناس زمان و دي خلق به دسی وخر شي چې یاکلون فيه الربا. دا خلق به سودونه خوري، د سودونو مالونه به خوري او پروا به نه کوي. نو صحابو ته پوښتنه کو د الله پیغمبره كلهم الناس كلهم ټول خلق به سود خوري. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې لا من لم یاکله ناله من غباره. دغه وخت براشي چې څوک د سود مال نه خوري کنه، خو د سود هغه ډوله خو به ته رسیدلی، د سود د ډوله نه به څوک محفوظ نه پاتې وي. و چې د خلکو معاملات وګوري کنه نو که عملی شکل د سود نه نو سنه ز بوی بګي د سود پکې ګوره. زموږ په ملک باندې چې کوم د سودی معاشي نظام مسلط دی، دین علماء ته بچي وسه په دې ګناه کې موت شریک نیو. اوس کوم او ته ویو چې ردا خو دا سودی نظام خو موږ باندې زموږ حکمرانانو مسلط کړي دي. دا حکمرانان چا مسلط کړي؟ موت نه دي مسلط کړي بزان په دې ګناه کې اوس موت شریک نیو. هغه حکمرانان چې هغه په موږ باندې دا سودی نظام مسلط کړي دي، د پر لګي دي د نظام د بقا د پر جنگونه کوي، لانجې کوي، عدالتونو ته ځي. او دوزل په دې ملک کې وفاقي شریعه عدالت فیصله وکړي چې سود ختم شي او دغه حکمرانان ورشي او دغه فیصله خلاف اپیل وکړي استقلال عدم کې ختم کړي. او دغه حکمرانانو موږ به هم زنده باد مرداباد په دې ګناه کې ورمن ټول شریک. کوم کې څوک عملاً په سود کې اختنه دي نو دي سود غبار او ګرد خو به پروت دی کم از کم غره. او به نور معاملات وره زمونږ په بارګینونو کې څه قسمه لوبي رواني. ګور بارګینین څه کوي ټول نه یادو ما په بارګینانو کې خلک هم شته د الله نه یریږي او د هرې مسلې ته پوس کوي. دي زمونږ تخبیه خوشه بارګینونو کې ډېر د ملګری دي چې هغه د مشکوکه معاملې راشي ما ته ټلیفون وکړي دا څنګه ولواړي. دا خو بس حرام نه دور د ژوند داسې نه چې خپل ژوندۍ تباہ او برباد نه. ډېر خلک هم بګیدا شته. عموما دا حال لګ نه چې گاډه نه د چې دا کی دي وې دا گاډه پرس کا دا ما پتا باندې خرج دا می طالب په نټه باندې درک دا گاډه دی ګلاس ته گاډه وای دي ته بیع د معدوم یو شیز نشته دی او تی خرڅه. نبی رسول الله ویلا تبع ما ليس عندك یو شی چې تاسو سره نشته دی نو معدوم نشو خرڅي چې شیز نشته دی او تی خرڅه څه شي خرڅه په ګراوند باندې خو سکی دا کنه دې بګراوند مې دا شي دي ګاډي په ځای باندې وې دا ګاډه پرس کدا ما تعالی درکو بلش لک روپو ګاډه دا ما تعالی د 2 میاشتو په نټه باندې په 12 لک روپۍ در. نو ګور یو خبر دا میات ساتي د نقد او د ودار د فرق ساتل نه دي. دا خو جمهور علما وی جایز دي د نقد او د ودار فرق ساتل. چوسیز په نقد باندې ارزان خرڅه او بودار باندې ګران خرڅه. جمهور علما وی دا کار جایز دي. وګوره محققین علما دا وی دا کار د مروت خلاف دی. وګوره ډیر د علما دي چې هغه په دې فتوا نه ورګي غوي دا سود دی. نو د مروت تقاضا ده علما وی چې دا یو سیس ته په نقد او ارزان خرڅه او په نشای ګران خرڅه دا که یو ظلم کې وکي یو ظلم یو کې خیر دی خدا به مستقل کاروبار خپل نه جوړي. وګوره زمونږ په تخبیه کې ډیر د دکانداران دي چې هغه یو سیز راوړي او یاره ما دا نقد لند راوړي چې په نشیا خرڅو په دې کې موبایل والا شتا
پدې کې دا سری والا نه دي، سری والا سرو والا بغشتا، پدې کې برګینیان شتا، هغه دا شی منغ دلند راوړي په نسیا خرڅو. نو علماء کوم علماء چې جواز په توم ورکړي دي هغه وی چې ګور دینه بر روزګار نه جوړي بالکل چې تدې ته پری وزيستا. دا د مروت خلاف کار دی. ګوره هغه د قرض ثواب څه شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسلمان لدی قرض ورک قرض دې څومره اجر دی. چې مثلا تا چاله قرض ورک او سي الګ الله سره پاس په پیسې راکې او چې الله سره تیر شوند هغه سره پیسې نشتا او تا یو لک روپۍ ورکړي دي، یو نس په تیر شو، نو تعالی الله دومره اجر درک لګتا چې 1,00,000 روپۍ صدقه کړي. دومره چې په تیر شو ته صبر وکړه نو دومره اجر به الله درکې لګتا چې 2,00,000 روپۍ صدقه کړي. او به دې دونه پس ډبليږي چې په درې مورز هم ته صبر کوو د څه دا لګتا چې 4,00,000 روپۍ صدقه کړي. دا ثواب څه شو؟ هغه احسان څه شو؟ اخیګړه څه شو؟ نو کو دا معاملات شروع شونه